الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرام درجة الإلحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. او پرونی درس کې وضاحت وشو چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات دا مونږ ویلو لس اسباب مونږ دې باره کې ذکر کړي. مولوي صاحبانو پرونی درس بیا ورپسې واورئ ضروري ده. زمونږ د نن درس عنوان او خلاصه چې دا مونږ مخکې ویلو دعوه جواب دعوه کې مونږ دا ویلو اوس به انشاءالله تفصیل سره وایو. د رد الالحاد دپاره اصول او ضوابط یو د الحاد دپاره موږ اهم اصول او ضوابط ویلو و اصول موږ ذکر کړي. دلته موږ تقریبا 11 اصول دی هغه بیانو. مولوي صاحبانو کله چې تاسو د ملحدینو سره بحث مباحثه کوئ د دې اصول په بنیاد باندې سره بحث کوئ نو تاسو د هغې نه څه فایده مرتب کیږي. که چېرې بغیر د دې اصولو تاسو بحث شروع کړئ نو بیا به تاسو څه وي هغه خبره به سرته نه رسېږي او مسله به نه حل کېږي، مسله به نیمګړې پاتې کېږي. لکه بلو زما هغه ملګري سره بحث و نو ما ته وایي چې ته ډایرکټ ما نه تپوس وکړې د الله په وجود باندې یو دلیل پیش کړه. نو ما ورته ډایرکټ په ځان پیش کړو. نو ما ورته به وویلې چې زما دا جسم د الله په وجود باندې ګواهي کوي. خو ما ورته ویل چې زه کومه دعوه لرم نو هغې د 2 مقدمات لري. یو دا چې دعوه عقلا ممکنه وي، څه وي عقلا ممکنه وي. آیا د الله وجود نو ما ته ویل که نه ما ورته اول آیات ویل وفي انفسکم افلا تبصرون. د دې آیات نه ما ورته نو ما ته ویل چې قرآن زه نه منم، زه خو د قرآن نه تاته استدلال نه کوم، زه درته اوس په عقلیاتو باندې راځم. ما ورته ویل دا 2 اصول دپاره دعوه کې 2 مقدمات. یو دا چې دعوه عقلا ممکن وي اگر چې موږ یې څه نه شو کولی، موږ یې بصر او سترګو سره لیدل کولی نه شو. دویم دا چې دعوه کې د هغې په ثبوت کې عقلي یا نقلي دلیل موجود وي. ما ته ویل دا ستا دعوه دا صحیح نه ده، ما ته یوه دعوه پیش کړه. تا ته به وایي ستا دعوه صحیح نه وي، زه دا دعوه د خلاف د دې زما د دعوې چې کوم دا 2 جزء دي دا 2 اجزا لري د دې دا خلاف عقل ثابت که خو زه به در سره ومنم که یو دا چې پوه شولې مولوي صاحبانو زموږ دا دعوه د دوی خلاف عقل ثابت کی. ولې څومره دعوه جات چې کېږي، څومره مقدمات چې پیش کېږي، خو د دې باره کې هم دغه معیار دی. داسې دعوه به نه پیش کړي چې خلاف عقل دي. اوس د الله وجود عقلا ثابت دی او که نه دی؟ ولې نه ثابت؟ دا یو پکې وجود ثابت دی چې د الله وجود نشي ثابت دی. دا ټول کائنات د الله په وجود باندې ګواهي کوي. مولوي صاحبانو دا به 2 ګټو کې هم دا ستاسو دلیل نه راغونډېږي. ښه اوس راځو سبق مولوي صاحب شروع کړه. د خیره د رد الالحاد اصول او ضوابط بسم الله کتاب کې موجود دی، متوجه اوسئ مولوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملحدینو سره د بحث او مباحثې کولو طریقه بیانول مقصد دی. یعنی د دې مطلب دی چې کله موږ د ملحدینو سره بحث مباحثه کوو یا د ملحدینو د اعتراضاتو جواب ورکوو یا د ملحدینو دلایل رد کوو نو څه اصول داسې دي چې د هغې پیژندل ضروري دي. عموما که هغه اصول نظر انداز کړی شي نو د ملحدینو د اعتراض جواب به هم مشکل شي او اعتراض بیا صحیح ښکارېږي. ځکه په هغې کې به د څه اصولو کموالی وي چې په هغې هر سړی نه پوهېږي. موږ کوشش کوو چې څه اهم اصول تاسو ته بیان کړو. پوه شئ مولوي صاحبانو دا ډېر پخوارو او تتبع سره موږ دا راغونډ کړي دي، دې نه نور هم زیات کېدای شي. دا اصول او ضوابط دي. بیا سباني درس کې به موږ بیا وایو چې آداب کم دي، آداب جدا دي او اصول او ضوابط جدا دي. مولوي صاحبانو اول اصل چې دی هغه ذریعه د علم د مولوي صاحبانو ملحدین چې راشي د مذهب په باره کې راشي، حالانکه دوی په خپل ایمان بالغیب لري د ساینس باره کې. لکه دوی د ډارک میټر تاریک ماده دوی نشي لیدلی، الکترون پروټون نیوټرون دوی نشي لیدلی. دغه شانته کې د دنیا ډېر څیزونه دا ساینسدانان هم نشي لیدلی، هسې یو تجربه کړې وي. پوه شولې نو دی هم ایمان بالغیب د ساینس باره کې ایمان بالغیب لري، موږ د مذهب په باره کې ایمان بالغیب لرو. نو دوی بیا موږ نه مشاهدې دغه غواړي طلب کوي چې موږ ته وښایه. دی وایي چې دا ځمکه دا انور موږ نه 15 کروړه کیلومتره لرې دی. سو اچھا ناپ کړی دا نیوټن ناپ کړی دا داسې یو دغې پیش کړي نظریه پیش کړي. نو دا خو په غیب باندې دا ایمان نه وړی دي. چا چې دا نظریه د کشش ثقل د ګریویټیشن پیش کړي نیوټن دا لیدلی نیوټن هغه یو نظریه پیش کړي چې بای دا سیو بره ولې نه ځي لاندې ولې راځي. وایي یاره دې کې ګریویټیشن موجود دی، دې کې کشش ثقل موجود دی. د دې په بنیاد باندې دی وایي دا اوس دا سپوږمۍ ده وایي دا شامل کوي څه کوي د ورځې 2 پیرې زموږ د سمندر اوبه دا شار دي وایي د کشش ثقل په وجه. نو دا دی چا لیدلی ده؟ تا خو د بل په خبرو باندې یقین لرې که ګوره
د کائنات د تخلیق مبارک چې قدیم فلسفه مولوی صاحب نن په بحث ډیر کوي ان شاء الله وخت موږ سره شته خپل پیریډ به ملو هغه به ملو دغه مبارک چې مولوی صاحب د تخلیق د کائنات مبارک ګور قدیم فلسفه ماده قدیم غنل هغه قدم د ماده قایلو کنه قدم د عالم قایلو کنه مولوی صاحب ته سوچو هغه وخت اسلام وضاحت کړو چې داسې شی د حادث دی نن د بیگ بینګ په نظریه چې کله راغله په 1929 کې چې دوی په شلمه صدۍ کې دا نظریه د بیگ بینګ پیش کړه د نیبل په ذریعه د دوربین په ذریعه چې وکړه چې کائنات حادث دی ماده پیدا شو زده ماده پیدا شو بیگ بینګ وشو اوس وګوره د اسلام حقانیت څه شي دی ثابت دی د غیب خبرې څه شي دي حق ثابت شو ساينسدانانو چې کوم نظریات د مشاهدات او خود هغه غلط ثابت دي تر قیامت چې سونه دوی مشاهدات بیانوي هغه څه کیږي غلط ثابت دي تاسو به اوله ذره د علم وغواړئ دا ډیره عامه د مولوی صاحبانو دوی به ماته وخایا الله موجود دی کوم دی وجود ماته وخایا ته ورته ستاسو په خپل کې وایرس دي ماته خودل شي د ازمکه دوه قسمه گردش کې ته ماته خودل شي د ازمکه 30.5 زاویه باندې څخه ته ماته خودل شي د ازمکه چې 29 کیلومتر فی سکند رفتار سره رفتار کې ته ماته خودل شي او به خیرته تا ته مطلب دا لري پرون مونږ ویلو چې تاسو ته بسنه د ساينس باره کې تاسو کو د الحاد رد کوئ د ساينس موضوع نه خبرو به د الحاد نشي کولای ته چې په دې موضوع بور لري تاسو سره باقي دوه خبرې نشي کولای اب اټ از د ساينس باندې دوی ایمان راوړل دي خو ته ورته ته په ساينس ایمان بل غیب راوړل ما پرشتونی خبر په ایمان بل غیب راوړل دا ځان له موضوع د په کتاب لیکل کېږي چې ساينس کوم ځکه نظریات پیش کړی دي د غیب نظریات پیش کړی د مشاهدات او غلط ثابت شوی دی او مذهب چې څونه نظریات پیش کړي اسلام صرف اسلام یادوم حق دین دی دا به تر قیامت پورې چې څونه نظریات راځي دا به د ساينس دا وخت کې څه کوي ظاهروي به ساينس به وضاحت کوي چې د اسلام حقانیت رښتونه دي مولوی صاحبانو نو اوله ذریعہ دا د علم د مولوی صاحبانو اول اصل په دې کې حواس خمسه او عقلي استدلالات او خبر صادق شامل دي کوم سيزو کوم مولوی صاحب ته ثابتول غواړي یا پیجندل غواړي مولوی صاحبانو ګوره مولوی صاحبانو یو درسلو ار یو سیس بارے کې ته درسلو سوالات راځي ټي پای مه ته پرته ده او دا هته د خواصو په ذریعہ سره حواس سره د معلوم کو پستر کو دیو کته چې بيدا ټي پای ده کلر د مولا معلوم کو اوس دا بل سوال مه ته راځي دا هر چیز مبارک دا خبر یاد ساتئ د دې باره کې بل سوال لازم یا د جام فرض چې ترانه مې دا څلور سوالات مې ترځي بای دا خود به خود راغلی دا خود به خود جوړ شوی د زما مې ترغلی د مدرسې ته چارانه سوال ده تا د عقل وای چې نه بای خود به خود نشي کېده هیڅ چیز خود به چیز نه شو دلته تا د عقل ویل چې بای دا چا جوړ کړی ترکان علت فاعلی د لپاره بل سوال لا یا ټیک شو دا خو بده ولګید چې ثانیه لري موجود دي چا جوړ کړی دی هغه موجود دي دینه بعد اوس بل سوال مې ته ماته راغو بای دا به څه پر استعمالو دې باندې به زو د کېګما دا به ضرور باران تک دما دا به زغر مو تک دما دې سره به څه کوم دی وکه به تا ته بل یو کس راځي خبر به درکې ده اب درته و چې مولوی صاحب وردا بو بونه ساتي دا مې بوټ دا په خرابې قدمه دی بوړو له بو کې کېو دا به تورځ پس بورسته شي اوس چې ترې شه د رښتونی خبر نه انکار وکړي د یو ټپای باره کې تاسو علم نه پاتې کیږي نو ته چې د خبرې صادق نه انکار وکړي او د وحی نه انکار وکړي طالب د ژوند مقصد معلوم شي یو موټر کار چې هر داخلي یو موبایل چې داخلي یو لپټاپ چې داخلي د دې سره خپل کتاب را لګلې تا ته کتاب کې درته یو د وی چې اخلي یو بوتل د دوی راواله هغه کې ته هدایت لیکلي بابا دا بده سي خوري دا بده سي خوري دا بده هدایت پر یار چې ته یو پلتا ګولې یو پیکټ ګولې ته دا د ډاکټر د هدایت نه بغیر نشي د کولای ته به د خپل ژوند څنګه بغیر د وحي درنه نه بغیر تیرې دا عقلي مسلمات او عقلي استدلالات دي چې تاسو به څه کوئ د ملحدینو ته به کوئ نو مولوی زبانو بعضی چیزونو په حواس سره ثابتېږي مولوی زبانو عبارت مخکې وي او شابه کوم سیز مونږ ثابتول غواړو یا پیژندل غواړو د هغې دپاره کوم ذرایع دي چې د هغې په ذریعه مونږ دا سیزونه وپېژنو نو درې ذرایع دي څومره انسانان چې په دې کې عموما په دریو ذرایعو سره کار کوي اوله ذریعه چې د حواس دي د حواس نه مراد په لاس سره مسه کول په سترګو سره لیدل په ژبې سره سکل په غوږونو باندې اورېدل په پوزې سره بوی کول نو دا حواس غټ ذریعه ده د علم او ثبوت ده که په دې پنځه واړو هر یو سره کوم څه ثابت شي د سوال په دې حواسو باندې تاسو کولی شئ په دې حواسو کې دا خود به خود دا کیفیت ته کوم ځای نه راغی چې د لاس خپل یو خصوصیات لري سترګه خپل خصوصیات لري ژبه خپل خصوصیات لري ما ورته بل وزوی کنه ما یار دا څنګه زما په دې وروره لاړم دا هم دا لاړم دي کنه د غوږ دا مو بده دا مو بده دا څنګه دا میټه دي څنګه ذایقه دار دی دا څنګه کړوا دي دا خود به خود څنګه راځي ما دا چاته سي پابند کړی دا
د دې لپاره خوږی راوستي دي چې په دې ته ذایقې وسکي چې دا په خوږ دی او دا په کده 50,000 ذایقې ته سکلی شي د غوږ دا اوبه ولې تروي دي د دې لپاره تروي دي چې د کسی شي حشرات ورننوځي چې پکې مړه شي دومره نظام دا لپاره موجود دی او دا د خود به خود د بیگ بیگ نه وشي دا کېدای شي هیڅ کله نشي کېدای مړ زبانه چې دا موضوع تابع دي ته په دې باندې پوهېږې نو انشاءالله ته به هغه سره مدلل خبرې کولی شي ما بل ورځ مې بحث کوو ما ته بیا وروسته ملګرو ویلې ماشاءالله دومره خلک متاثر او ماشاءالله چې زبردست نو دا حقیقت خبره ده د عقلي استدلالات هغوی ته بیانوي خپله باندې سر په خلاصېږي چې والله دا خبره خو رښتیا ده ته د خپلې ژبې ته وګوره د دې غوږو ته وګوره دا خوږې دي دا تروي دي ته سوچ وکړه دا کړوی ترخې دي تاسې د خپل ځان ته دې وګوره هوښیار پوه شئ کوم دې معنی ځای به چې پوره کتاب پې لیکلی کېږي چې انسان وخت لري او دې ته توجه وکړي د خپل ځان ته مولوي صاحبانو دویمه ذریعه د علم چې دا عقلي استدلالات دي کوم چې دغه باره کې ته مو ویلي تا ته خو پته ولګېده مولوي صاحبانو حواسو په ذریعه خو دې دا معلوم کړو خو عقلي استدلال به تا ته وایي چې دا خود به خود اندې پیدا شوی دا چا جوړ کړی دی مسلم عقلی استدلالات هم د علم ذریعه ده مثلا تا چېرته لږې ولیدو نو ته وایې هلته اور لګېدلی دی نو د اور خو تا په سترګو نه دی لیدلی او نه دې په غوږونو اورېدلی دی او نه دې په لاس سره مسه کړی دی لیکن بیا هم ته وایې چې اور لګېدلی ځکه ته پوهېږې چې لږې موجود کېدل په دې خبر دلیل دی چې هلته اور موجود دی او همداسې تا په خاوره یا په شګه باندې خپو نښه ولیده نو ته وایې چې په دې لاره انسان تېر شوی دی حالانکې هغه انسان تا لیدلی نه دی او نه درته د هغه په باره کې ویلي دي لیکن موږ عقلي استدلال سره دا منو چې څوک تېر شوي دي ځکه خپل نشانات په دې خبر دلیل دی نو په عقلي دلیل سره یو څیز ثابت شي هغه به د دلیل په میدان کې قبول وي د علم د حاصلولو درېیمه ذریعه چې دا خبرې صادق دی د خبرې صادق چې بل تا ته خبر درکړي ګوره چې خبرې صادق نه ته انکار وکړي نو ته خو به تاریخ نه انکار کوې که به نه کوې هلکه دا سکندر اعظم تېر شوی دی دا چنګیز خان دی دا هلاکو خان دی دا خو موږ له خو په خبر سره رسېدلي دي خو موږ تاسو ته ویلي وو منقولات محضه باندې دلیل ضروري دی او که نه دی ضروري مولوي صاحبانو موږ په اصولو کې ویلي وو دا تاسو دا درې څلور کسان یې دی باندې به سبق به درنه ټیټ اورم تاسو تش وي هغه رحمدالله شاه ورور دي تاسو دا درې څلور کسان به وارې ډېره کوئ ګوره دا که نه په منقولات محضه به دلیل څه کېږي په دې باندې مثال بیان کړی دلیل ضرورت نه وي موږ ویلو که نه رحمدالله په منقولات محضه باندې د دلیل قایمولو ضرورت نه وي لکه تاسو ته ویل چې تاریخ ابن کثیر نه چې مفتي صاحب انکار وکړو نه دا منقولات دي زه سره زما عقیده خو نه ده که نه تاسو به د منقولات د تاریخ زمونږ دا منقول دی خو تا ته چې دا اصول یاد دي چې باید په منقولات محضه باندې دلیل بچانه نه متارکه باید د مورخینو معتبرو ذکر کړي عبارت وي او درېیمه ذریعه چې دا خبرې صادق دی مولوي صاحبانو د رښتیا ویونکي په خبره باندې عمل کول چې په هغې باندې زموږ اعتماد دی چې کله هغه موږ ته خبر راکړي نو موږ یې منو که هغه خبر زموږ په عقل کې راځي او که نه راځي که موږ یې مشاهده کولی شو که مشاهده یې نه شو کولی که موږ یې څکلی شو او که نه شو څکلی دا څومره جراثیم چې موږ یې په سترګو نه شو لیدلی دا یو څو ساینسدانان د دوربین په ځای مولوي صاحبانو څه وي لیدلی وي ډاکټر ته د ټیسټ ولیکي هلکه وایي دا څه شی دی ستا وایي بلډ کینسر دی ستا شوګر دی چا لیدلی دی د بل په غیب باندې یقین نه کوي د بل په خبره باندې یقین کوي بیماري لګېدلې دغه شانته کې د ډاکټر په خبره اعتماد وي نو په دنیا کې ډېر څیزونه چې انسان یې پخپله نشي لیدلی او د مسه کولو قدرت هم نه وي د لیدلو قدرت هم نه وي نو عقلي استدلال سره هم پېژندلی شي لکه دا ټپایي مې درله مثال درکړو لیکن د کوم رښتیني سړي په خبره باندې ته یقین کوو عمل پې کوو او دا د علم ذریعه خبرې صادق دی کله چې ملحدین د مذهبیاتو کې بحث کوي دې ځای عبارت وي کله چې ملحدین په مذهبیاتو کې بحث کوي نو دا درېیم ذریعه نه بغیر شروع کوي د دې نه بغیر شروع دا دې نه چې ته شروع کې دا پکې هم تنقید به کوه به تا چې خبر راشي چې راشه کور کې اکسیډنټ شوی کور کې اور لګېدلی ته به څه کې ځان به رسې که بل تحقیق به کې نه ځان رسېدی وکړي خلک وایي لکه کور کې مسله ده ځان رسوئ مولوي صاحبانو دوی یا د حواسو مطالبه کوي یا چې مونږ ته وښایه یا د عقلي استدلال مطالبه کوي د علم درېیمه ذریعه خبرې صادق دی کوشش به کوو چې په دې درې واړو په ذریعو سره خبرې کوي ځکه یو رښتونی سړی تا ته ووایي رښتونی سړی تا ته وایي چې ما ته ملایک راځي د اسمان نه ما ته وحي راځي د ده منل بیا ضروري دی مولوي صاحبانو نبی علیہ السلام څلوېښت کاله ولې ځان پیش کړو لبستم فیکم عمره ما په تاسو کې ټول عمر تېر کړو څنګه یم ټول وایي چې تامین او صادق نو چې رښتینی سړی ما ته وایي چې ما الله لیدلی جنتونه زه خو درته وایم ځکه خو ورته وایم که نه چې دین پیرډ سره به تعالی وجه البصیرت به دې په الله ایمان وي د جنت او د څه شی د نعمتونو شوق به لري دا یقینا لکه څنګه به چې صحابه کرامو لرلو مولوي صاحبانو الله دغه شان ایمان زموږ هم برابر کړي مولوي صاحبانو نو دا یو رښتونی سړی تا ته وایي چې ما ته د ملایک راځي د اسمان نه ما ته وحي راځي دا منل ضروري دي ځکه چې د علم د ثبوت دپاره دا خبرې صادق دا لویه ذریعه ده او که دوی وایي چې خبرې صادق د علم ذریعه نه ده نو څه به مخکې وایي دوی ته ووایه چې څومره جراثیم دي دعوې کولی شي او د ګیسونو دعوې کولی شي څومره دي په هوا کې
اوازون کې سونه موجود دي مختلف یو سلو اتلس یو سلو دویش عناصر دي سو 122 اوسه پورې دریاب شوي دا چا لیدلی دي هیلینیم دی او هایدروجن دی او اکسیجن او دا صرف او نن سبا د بلیک هول د بلیک هول دا چې کولی شي چې دا هر څه به ځان ته راوړی کی دا دنیا دا ټول سون زمون نظام ملکی وی چې مونږ کهکشان کې اوسې ګدا به یو وړی کی البته چې راغون کی دا به یو ذره شي دا زمون دا کور به یو ذره بشي البته به وخت نه وي نه به وخت وي نه به زمان وي نه به مکان وي نو موږ دا څه لیدل چې نه زمان وي نه مکان وي به منو بس ټیک دا خو یو نظریه ده خو خلاف عقل خو نه ده کنه کې دې چې وي او دا چې دوی وایي لمر ګرځي او ځمکه دوه قسمه رفتار کوي ځمکه غول دا سیارې موجود دي وغیره نو دا خو هر چا نه دي لیدلي صرف د ساینسدانانو په خبره یقین کوي چې دا صحیح دی او ثابت دی او دا ټول اشیان دوی مني نو د بلوړ وجره خبر دی چې هغه ساینسدانان یې ورکوي نو موږ ته خو خبر صادق د منلو وجه صرف ساینسدانان دي وایي دی ویلي دي نو داسې خو موږ د خبرې صادق ویلي دي امین ویلي دي رښتونی موږ ته ویلي چې زه د الله نبی مو جنت موجود دی او جهنم موجود دی او ستاسو ژوند مقصد معلوم دی او دې بابل موږ د علم کلام قدیم په کې ونه ویلي زموږ خدا نظریه هم دا کړی امام صاحب څه فرمایي که چاته ته توحید درس هم نه رسېدی د بد عقل په باره کې ته بوتاتونه لوی عقل درکړی درته پر ټول کائنات کې تا ته امتیازي خصوصیت درکړی دی نور انسان د الله رب العزت سورې بهترین شکل ورکړي صورت ورکړي جبه راکړي عقل راکړي موږ د خوراکونو د ډاکټر له سلور عقلي استدلالات هم ویلي کنه لستم ویلي دي نو دا په ټول کائنات کې چې تا ته امتیاز درکړي د عقل باندې نه تاسو کې الله کو چې تا ځان دې پیژندو زه دې نه پیژندم او مخکې موږ سوال کړی و بل کال موږ باور ځان پیژنو کول به الله پیژنو دا بل کال ما ویلو اول سوانو خپل بزان پیژنو مولوی صاحبانو کوم ذکر وایو اول ځان دی پیژنو ځکه لیونه خو ځان نه پیژني بیا خدای بس پیژني خدای کوي کنه مشبانو نو خبره دې ذکر دا وانه چې الله رب العزت موږ له ګور عقل لا کړې پوهه را کړې موږ ځان پیژنو زه انسان ما زه د بن ماس ته غنیم پیدا زما خو آدم علی السلام زه د آدم بچی ما زما د ژوند مقصد معلوم دی مولدین وای چې نه زه سیبا د بن ماس نه پیدا یم نو بس د خپل ډینه د بن ماس سره تاکه چې تاسو سره لګي کنه کیږي موږ انسانانو ډینه و انسان سره مچ کیږي د دوی د ډینه دا یو ترکیب یو چې تاسو نظریه د تخلیق قائل ته دا خپل ډی ان اے دا کولی کې ځان در ډېر هغه تنقیق ورته اندراله دا ملحدین دي موږ ډی ان اے د انسان ته ډی ان اے ټیسټ کدا بس کیږي د انسان سره بدل ډی ان اے بن ما سره نه کیږي دا ملحدین کچره دغه نه پیدا دي دغه نه کی صورت وي د ډی ان اے دي کدی بل سوالو کې چیرې ته خو د سړی نه پیدا یم خو سره هغه دغه بدر کې هغه سرات خو بدر کې پاتې وي کنه لکه د ادم خو نه من کې شته کنه شته تاکي به دا شادوګانو سو خو نه ته موږ د اصول سره خو نه بیان کړه به په دابل ترتیب وکړه کتابانه سوالو کې چې زه خو د انسان نه ور ته په سوالو کوم تا ورته ویل چې موږ انسانان یو زمونږ ډېرې به د انسان سره مچ کېږي ته د بن ماس نه پیدا کو خيار بندر غوتا ته وایي چې به زه خو د انسان نه پیدا یم ټیک ده تاکي بس خصوصیات د بندر والا یې غره نه بیان کړه نور د بشرمنو شرمو وای نشو ما که خود آدم علی السلام خصوصیت مې نه دي آدم علی السلام نه بهیر کېدل لاسته ورته ذکر کا آدم علی السلام باندې صحبه برات باندې صحبه کیږي آدم علی السلام به خوراک او خوراک کوم آدم علی السلام به کېدو خبرې کولی هغه په الله ایمان او زه خو زکوم زه د آدم بچم ته د بن ماس بچی ته د شادو سره خپل څو خصوصیت بیان کا نو په شرمونو به نورم څه شي واکه حقیقت خبره ده به شادو سره خپل نسبتونه ثابتای ادم خو نه منی کنه تخلیق خو نه منی مولوی صاحبانو وایي کنه پوهه استاد او په سر خلاصيږي بل خلاصيږي خدا بن ماس کنه شادو د بن ماس مرته وي شادو مرته وي بندر مرته اتي اصل نمونه دي بن ماس بن باون او مم الف او نون سین بن ماس خامل زبانو نو کوم دي روانو خبره کوم دي روانو چې انسان ته الله رب العزت څه ورکړي دي عقل ورکړي شعور ورکړي بولي زبانو موږ ته خبر صادق را کړی دی هغه ولې نه مني بې معنی به یو وي که دا مني هغه به هم مني دوی اعتراض وکړي چې د خدای جل جلاله ثبوت را کړی نو اول به ورته ووایي چې د ثبوت نه مخکې په دې خبره بحث کوو چې ثبوت دپاره ذرایع کوم دي په کومه ذریعه د یو خصوصي ثبوت پیدا کېږي او دا ډېره اهمه خبره ده د دې سره د هغوی اکثر اشتباه بحث کوم ورته ویل چې ته څه منې پہلا بتا تا وہ جو سچ ہوگا نو سچ اول وہ سچ معیار معلوم ککن ته سچ څه ته او څه ته نه چې سچ ثابت کو بیا باغزین استاد د ملحدین سره د بحث کول دوه مسل اوله څه شو اول ذریعہ د علم کې درې خبرې وي نور موږ ذکر کړل دي تجربات سره علم حاصلې کې وجدان سره کېږي مول صاحبانو څومره
ته څومره شپږ شیزونه موږ ذکر کړي او هغه ټول موږ وضاحت په مخ کې موجود دی به درسونه اوري دویم اصل چې دی مولوي صاحبانو یو به خلاف عقل مولوي صاحبانو د دې وضاحت وکړو یو د خلاف عقل د خلاف عقل مطلب دا دی چې یو څه عقلي تور باندې باطل وي یعنی دا هغه څه باندې ممکن کېدل باندې مو سره عقلي دلیل موجود وي لکه شپه ورځ یا شپه وي یا به ورځ وي دا څه نشي کېدل چې شپه ورځ دواړه دي موجود شي یا لکه یو عادت به یا 15 وي یا شپږ دا څه نشي کېدل چې یو عادت دی 15 او شپږ دواړه دي مولوي صاحبانو موږ ویلو خلاف عقل څه ته وایي تاسو ته دا یاد دی چې دا عزیز په ناممکن کې دو تا سره دلیل عقلي موجود وي دا عادت 15 دی او یا بشپږي دا نه کېږي چې دا 15 شي او شپږم شي ورځ دې مې او شپه دې مې دا اوس خلاف عقل دی مولوي دی به تاسو وایي ستاسو ډېره قاعده خلاف عقل ته ورته دا ماورا عقل دی بعضې ملګري تاسو ته مو ویلي که نه چې وایي چېرې بعضې حدیث خلاف عقل دی خلاف عقل یو حدیث هم نشته مولوي صاحبانو ها زمونږ یو عقیده خلاف عقل چې ثابت شو خو به تیر خلاف عقل شو نعوذ بالله پوه شولې او څنګه چې الله دا قرآن حفاظت کړی داسې د نبی علیه السلام د الفاظو د نبی علیه السلام د احادیث او د سنت هم حفاظت کړی مولوي صاحبانو هغې په خپل ژبه هغې باندې بحث کوم اوس وضاحت به موجود دی مثلا ساینسدانان وایي مثلا سازداران وایي چې یو ستاره ماته شي هلته بلیک هول جوړ شي او په دې بلیک هول کې ټایم هم نه وي او نه پکې ځمکان وي هلته ټایم او مکان ختم شي دا زموږ په عقل کې نه راځي داسې کوم شی دی چې هلته نه ټایم وي او نه مکان وي د ټایم او مکان نه بغیر موږ څه لیدلي نه دي او دا د عقل نه بالاتر دی خو د عقل نه خلاف نه دي اکثر ملحدین دا کوي چې کوم سيزونه مولوي صاحبانو چې کوم شیان کوم سيزونه په عقل کې نه راځي هغه ته خلاف عقل وایي د جنت او د جهنم تفصيلات دي لکه راځي چې جنت کې به یو نه وي چې زر کاله بغانه تیز رفتار استويږي دا زمونږ عقل کې نه راځي ځکه موږ نه درېدلې موږ د عقل په تجربه کې نه دراوستي مولوي صاحبانو نو دې خبره زمونږ نو موږ وایو چې الله یې وړه پیدا کولی شي ګټه ولا نشي پیدا کولی اوس دا حدیث آیات مبارک دی سورۃ مریم آیات نمبر 8 ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا نو دا انسان وایي چې زه به دوباره ژوند کېږم ته الله وایي ته مخکې چرته وي ته کوم ځای نه راغلی ته ځان ته وګوره کنه دا هغه بنیاد دی چې دغه ځینې ته سره خبرې شروع کوم عبارت وایي او دغه انسان وایي آیا کله چې زه مړ شم خامخا قریبه زه بیا ژوندی راایستلی شم آیا دغه انسان دا خبره نه یادوي چې مونږ بېشکه مونږ د دې نه مخکې پیدا کړی وو او دی هېڅ شی نه و ملحدین دا هم وایي چې مونږ هډوکي زاړه شي بیا به یې څنګه دوباره پیدا کړي نو الله تعالی ورته په قرآن کریم کې جواب ورکړی دی چې ستاسو د لاسونو د ګوتو فنګر پرنټ به هم درته واپس کړم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظام بلا قادرین علی ان نسوي بنانا بنان بندونه اوس په فنګر پرنټ او بعضې مفسرین نو وایي چې دا څه شی دی فنګر پرنټ به انسان ته واپس ملاویږي دا لس د لاسونو د خپو دی او لس د لاسونو ګوتې دی او لس د خپو ګوتې دي شل شولې د هر یو انسان دا څه شی کېږي دا د یو بل نه شي جدا شي الله وایي دا به هم الله واپس در کوم نو ته آیا کافر انسان دا ګمان کوي چې موږ به د هډوکي راجمع نه کړو ولې نه جمع به یې وکړو په داسې حال کې چې موږ به په دې قادر یو چې د هډوکي او د ګوتو بندونه هم برابر کړو دنیا کې اکثر څیزونه دي چې زموږ په عقل کې نه راځي بیا یې هم موږ منو په حدیث مبارک کې راځي چې انسان ته په جنت کې وزرې ورکړی شي هغه به الوځي نو اول په دې حدیث باندې مستشرقین اعتراضات کوو انسان به څنګه الوځي چې کله جهاد ایجاد شو نو خلکو په خپله ولیدل مولوي صاحب نن سبا انسانان الوځي موږ په خپلو سترګو باندې ولي دغه شان ته کې 2070 باره کې راځي د انسان پر سترګو کې به یو سم فټ کې بدلته او بس ټول څه به کوي دا موبایل دا سیسټم به ختم شي او لږ وخت بس تاسو ټول نظام به رپورټ چلی څه به کوي ټول خدمتونه به تاسو سره رپورټ کوي پخلی به رپورټ کوي کپړې به رپورټ کوي دفترونو کارونه د کور کارونه بس انسانان به فارغ شي بس هغه به بیا موږ ښه فارغ یو مولوي صاحبانو ښه نو دا هم یو ذریعه د علم ده پوه شولې مولوي صاحبانو څه شی دی دویم مسل خلاف عقل او ماورا عقل وضاحت وشو دریم مسل د دعوې د ثبوت معیار به څه وي دریم اصل دا دی چې د دعوې د ثبوت معیار به څه وي کومه دعوه چې انسان کوي د یو څیز د هغې په باره کې د ثبوت معیار به څه وي عموما دوه معیار دي اول دا چې د دعوه عقلي ممکن وي ممکن وي شاباس چې د عقل خلاف نه وي اگر چې زموږ په عقل کې رانه شي دویم دی چې د هغه په ثبوت کې کوم څه صحیح عقلي یا رښتونی نقلي خبر موجود وي او عقلا ممکن وي او رښتیا نقلي خبر وي مثلا د خدای جل جلاله ثبوت خبره دوی وایي خدای جل الله دوی وایي الله رب العزت تاسو ثابت کړئ چې موږ یو ګورو نو موږ وایو چې الله تعالی وجود عقلا ممکن دی د هر شي وجود چې عقلا ممکن دی د الله وجود هم عقلا ممکن دی د ټول ځکه چې عقلا څنګه ممکن دی دا ټول کائنات الله په وجود باندې کوي کوي کنه دا ټول دنیا پیدا کړې ده عبارت په عقلا ممکن دی چې ټول دنیا پیدا کړې ده دا هغه په نه موجود کېدو کوم دلیل عقلی تاسو رښتا ته چې الله نشته دلیل عقلی خو پیش کړي چې دا الله
وجود عقلا ناممکن دی موږ سره ومنو ځه د دې په ثبوت کې موږ سره په ثبوت کې موږ سره صحیح عقلي دلیل هم شته او رښتونی نقلي دلیل هم شته. صحیح عقلي دلیل دا دی چې په دې دنیا کې څومره څیزونه موجود کیږي د هغې نه وروسته څوک وي چې هغه څیز یې جوړ کړی وي خو د خود به خود مو یو موټر کار هم نشي جوړېدی او دا مسلم اصول دي د ټولې دنیا په نس دوی وایي دا څیز پلانکي ایجاد کړی دی دا پلانکي او چې د الله جل جلاله وجود خبر راشي نو دوی وایي دا د دنیا په خپله چلیږي. عجیبه مخلوق دی د عقل نه ډېر لرې دي او نقلي خبر هم موجود دی. ټول انبیاء کرام علیه السلام خبر ورکړی دی چې الله تعالی موجود دی او دوی رښتونی دي. قالت رسلهم فی الله شک فاطر السماوات والارض ټول پیغمبرانو به ویل چې تاسو د الله په باره کې شک کوئ چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی. ملسبانو د دلیل مختلف اقسام دي دلیل استثنایی پکې شته دلیل تفصیلي شته التزامي شته ټول پکې شته هغه پکې نه دي راغلي بس صرف مختصر وضاحت هم کړی مخکې زه د خیر دلیل څه ته وایي دلیل څه ته وایي دلیل دې ته وایي چې عقلا ممکن وي او د کوم صحیح نقلي خبره سره ثابت وي. دلایل مختلف اقسام دي که مولدین وایي چې ماته یو ښایه کوم دي چې موجود دي وضاحت خبره د ثبوت او د دعوی نه خلاف ده ځکه دا خو دا ټول د دنیا د عدالتونو خبره ده چې په دوه ګواهانو سره د هرې مسلې فیصله کوي که څوک دوه ګواهان پیش کړي عدالت د هغه چا په باره کې فیصله کوي نو دوه کسانو په ګواهۍ سره چې د دنیا په یو عدالت کې یو څیز ثابتېږي نو ټول انبیا کرام علیه السلام په ګواهۍ سره ولې نه ثابتېږي. ملسبانو کله چې ملحدین د الله د ثبوت باره کې تاسو نه دلایل طلب کړي دا تنقیب په هغوی باندې کوي چې د دعوې د ثبوت معیار به څه وي. دلیل چاته وایي دلیل صرف د مشاهدینو خو نه دی دلیل دا چې عقلا ممکن وي او د دې په حق کې کوم صحیح رښتونی یا نقلي خبر موجود وي. څومره مذهبي عقاید چې دي که دا نه منې نو ته ورته وایي ته خو اصل څه تحقیقي علمي شخصیت نه په دې دنیا کې چې څومره څیزونه موجود دي دا په کوم اصولو سره منل کېږي. اول هغه وښایه مثال په طور د هر یو انسان د خپل والدین او خپل پلار مور ګڼي چې زه د نه پیدا شوم نو د پیدا کېدو په وخت کې او د عقل او پوهه کې دا خبره نه وکړه چې دا د نه پیدا شوی ده کېدای شي بل چا نه پیدا شوي دا عقلا ممکن ده که نه ده بل د پلار عمر د زوی نه زیات وي د صحیح نقلي خبر هم موجود دی معاشره خپلوان هم ګواهي ورکوي چې ته د دې زوی که ته دا اصول نه منې نو بیا خو ته پلار څنګه ځان ثابتې ته نه ګوره نقل نه منې بل هغه مولد سره به اوس ماته ویل چې ته ځان کافر ته ځان مسلمان ثابت کولی ته د الحاد نه انکار کوې ته کافر شوې که نه موږ انکار نه انکار کوو الحاد نه نو د کفر لغوي معنا هم انکار دی که نه نو به ورته ویلې ګوره دا خو ما ته ویل ته ما دا خو ګوره لغوي معنا باندې خو خبرې نه چلېږي په اصطلاحي نو ما ته ویل ښځه ته لغوي اعتبار سره او کافر کې ما به بل سوال وکړو ما ورته ویلې ګوره دا لغت او اصطلاح دا خو نقل خبرې دي نو ته خو نقل بیا بل لاړې ته خو بیا عقل نه ووتې که نه پوه شوئ دا چې زه چې دا لغت دی اصطلاح ده خو دا خو نقل شوي دي منقولات دي که نه نقل راغلی دی که نه نو ته خو بیا نقل پسې لاړې نو ما ته وایي چې قرآن آیات مو خپله لغت کې اوس ته د نقل پسې روان یې سړی بیا ورغتو بس بیا دا ټاپک بدل کړو بل خوا لاړو ګوره بیا چې دا الهام باندې دا موضوع باندې ته کار کې به د ذهن ګلابي که تنقیب کوي هغه تنقیب ته ویل هم نه کتاب کې به لاس په لاس به ذهن ته د هغې سوال راځي د دې نه علاوه لغوي اعتبار سره کافر ثابت شي نو بیا به څه کوي چې دلته د راټینګ یو دی ورته وایي چې باید دا د نقل سره ثابت دی نقل خو ته نه منې نقل که منې او قرآن ومنه چې رښتونی دی بیا به دا لغت منو بس په دې کې به بیا تا نه ځان نشي خلاصولی مولوي صاحبانو نو دی نه به ته تپوس وکړې مولوي صاحبانو چې د دعوې د ثبوت معیار به څه وي دلیل څه ته وایي د هغې وضاحت وشو څلورم اصل چې دی عدم مشاهده دا عدم وجود دلیل یو څیز نه لیدل د دې خبرې دلیل نه چې دا څیز به باطل وي زر زر به چا به دا 12 اصول دي څلورم اصل دی عدم مشاهده د عدم وجود دلیل لري کوم څیز نه لیدل د دې خبرې دلیل لري چې هغه څیز دی موجود نه وي دا خو ساده خبره ده موږ په جنګ کې په زرهاو څیزونه نه وینو او بیا یې هم منو د کور سیارې د ځمکې حرارت لر ګرځېدل وغیره څومره ساینسي څیزونه دي جراثیم دي څومره ښارونه دي څومره ملکونه دي څومره واقعیات دي چې موږ نه دي لیدلي خو د خلکو په خبرو یې منو موږ ته تاریخ ګورو خو موږ ته نه دي لیدلي جنګ عظیم موږ نه دی لیدلی خو د خلکو په خبرو یې منو داسې ویل صحیح نه دي چې د کوم شي مشاهده نه کېږي د هغه د وجود نشته دا خبره د دوی باطله د مولوي صاحبانو خو پنځم اصل چې د مدعي نه د نظیر مطالبه کول دا صحیح نه دي مولوي صاحبانو د مدعي نه به د دلیل مطالبه کوي چې هلکه ما ته بس دلیل سره دا خبره ثابته کړه چې هغه دلیل څه وي عقلا ممکن وي خلاف عقل دلیل به نه پیش کړي چې ورځ او شپه پیش کړي 15 او شپږ عدد پیش کړي چې دا یو عدد باره کې ته وي چې دا پنځم دی او شپږم دی مولوي صاحبانو مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر مطالبه کول صحیح نه دي دوه څیزونه دي یو دعوه د ثبوت لپاره دلیل پیش کول وضاحت وشو چې دعوه عقلا ممکن وي او رښتونی نقلي خبر باندې مشتمل وي یو وي د نظیر مطالبه کول د دې په شان
ما ته په دنیا کې وښایه مثلا د موسی علیه السلام د افسانه مار جوړ شوی دا یوه دعوه ده. د دې لپاره عقلي او نقلي رښتونی خبر پکار دی او دواړه موجود دي. نو که څوک اوس وایي چې داسې کله شوي دي چې د افسانه مار جوړ شوی وي نو موږ ته یې وښایه دا د نظیر مطالبه صحیح نه ده. حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. اوس که څوک مطالبه وکړي چې زه به یې چې زه منم چې ما ته یې وښایي چې څنګه پیدا کېږي نو دا د نظیر مطالبه ده او دا صحیح نه ده. اکثر مریدین د نظیر مطالبه کوي د دلیل مطالبه نه کوي او نه دلیل پیژني. د ثبوت په میدان کې صرف دلیل پیش کولی شي. په چا چې د قتل دعوه وي جج او قاضي دا مطالبه کوي چې وښایه او ګواه پیش کړه. اوس که دا ووایي چې نظیر وښایه څنګه دې قتل کړی دی نو دا خو احمقانه مطالبه ده. چې کله ملحدین د نظیر مطالبه وکړي نو ورته ووایه چې د علم او ثبوت په معیار او میدان کې د نظیر مطالبه نه چلېږي بلکې یو څیز په دلیل سره ثابتېږي. پوه شوې مولوي صاحبانو ته به ورته وایي چې د دلیل د مدعي نه به د دلیل مطالبه کوي خو د نظیر به نه کوي. به اکثر تاسو باندې دا سوال کوي نو عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول ما ته وښیه نو ته به ورته وایې دا د نظیر مطالبه ده. بیا نظیر موږ ولې نشو پیش کولی د هغې جواب موږ مخکې وکړو. موږ د عقل تجربه کې نه دی راوستی موږ یې ځکه نشو پیش کولی. شپږم اصل د شریعت کامل فهم به در سره مولوي صاحبانو. شپږم اصل دا دی چې موږ د شریعت کامل فهم حاصل ضروري وي. حاصلول ضروري مولوي صاحبانو. په شریعت باندې کامل عبور لرل دا هم یو اصل دی. مثلا الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي د هر زیرو رزق په ما ملازم دی. اوس که څوک د لوږې نه مړ شي نو دوی اعتراض کوي چې دا خو د لوږې نه مړ شو نو څنګه رزق د الله تعالی په ذمه دی. موږ ورته ووایو اول خو ذمهواري وپېژنه رزق د الله تعالی په ذمه باندې دی. د دې مطلب دا دی مولوي صاحبانو د دې عبارت مطلب دا دی ګوره الله تعالی چې رازق دی خلک د لوږې نه ولې مري ته به ورته وایي د رزق مطلب دا دی چې د انسان رزق ته کوم څیزونو ضرورت وي هغه الله رب العزت په دې کائنات کې وافر مقدار کې پیدا کړي دي. یوه کوره کې د ژوند تېرولو لپاره 320 ګیګابایټ ساینسي پیمانې په کار وي هغه ډېر انسان استفاده کوي. البته د رزق پیدا کړی دی خو د تقسیم طریقه کار د انسان لاس ته ورکړی دی. د انسان د ظلم د وجې نه یو انسان د رزق نه محرومیږي. انسان چې د خپل رزق نه محرومیږي دا د بل ظالم د وجې نه محرومیږي. دی کې د الله تعالی څه قصور دی؟ سودي نظام دی یا اشتراکي نظام دی؟ دواړو نظامونو انسانان څه کړي دي؟ د خپل حق نه محروم کړي دي. نو دی کې خو د مذهب هېڅ ګناه نشته دی. زکات دې شروع شي حلال کاروبار دې شروع شي خلک د عشر ورکوي پرې چې څوک باید د لوږې نه مړ شي. مولوي صاحبانو تاسو به کامل فهم به لرئ. وایي ښځې ناقص دي اسلام ښځو ته ناقص ویلي دي. تاسو به ورته وایئ د ناقص نه څه مراد دی؟ د پښتو د اردو ناقص خو نه دی که نه چې خراب نه د ناقص نه مراد چې د څه شی دی تعداد یې کم دی. د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده څه شی ده نو رښتیا وایي دوه خراب د یو برابر کېدی شي سل خراب هم د یو کامل نشي برابر کېدی. دلته څه مراد دی؟ کمیت مراد دی که کیفیت مراد دی؟ کمیت مراد دی مولوي صاحبانو. پوه شو چې تعداد یې کم دی ورته به نو کامل فهم به در سره وي. څومره چې د اسلام عقاید دي د دې باره کې به ته څه وي ته جدید لکه تا ته به د دې باره کې مولوي صاحبانو اصول به درته یاد وي. د دې فهم نه به خبرې د شریعت د فهم نه به خبرې شریعت فهم موږ له کتابونو کې زموږ کابرونو بیان کړی مطالعه به ټیک ټکې ورپسې تاریخ به ګورې ټول کتابونه به ګورې مولوي صاحبانو. د الحاد و مسل د الحاد مولوي صاحبانو دا ډېر اهم دی. د خپل زوم دا 400 کې چې موږ مجلس کوو نو یو مرګ ډېر خسوار کو دا کالج والو هغه موږ له څنګه بدل لګي یار چې د ملحدینو دا اعتراض به موږ څنګه معلومو نو مور دوی ګور ډېر خسوار دی کو به ما بده مې وضاحت وکړه. د ملحدینو د اعتراض نه وروسته به یو فلسفه دا هغه فلسفي په بنیاد به ملحد ته باندې اعتراض کوي نو ته چې هغه فلسفه دی وپېژندله بیا به درته څه وي جواب درکول اسان وي. تا ته پته وي چې وایي دا د دې نه متاثره دی اسانه به وکړي جواب بولو کې کچری تا هغه فلسفه نه معلوم کړو خبر پې نه ته به جواب کې خو گزار به دې په ځای نه لګېږي نه خو به دې صحیح نه لګېږي ځان خو به خلاصې خو خلک به نه مطمئن کېږي مولوي صاحبانو. وم اصل د احاد د اصولو او ضوابط د ملحدینو د اعتراض نه وروسته چې کومه فلسفه ده هغه پېژندل ضروري دي. دوی چې کله اعتراض وکړي ته وګورئ چې د کومې فلسفې په بنیاد باندې اعتراض کوي. مثلا ملحد وایي په اسلام کې دا پابندیانې ولې دي حالانکې انسان خو آزاد کېدل پکار دي. دا د ماډرنیزم د فلسفې شاباسي په مساواتو دا د عبارت دی نه دی کتلی مولوي صاحبانو دا د ماډرنیزم د فلسفې د مساواتو په بنیاد خبره کوي. موږ به ورته وایو چې اسلام د مساواتو دعوه خو نه ده کړې. اسلام وایي چې د انصاف معامله به کوئ څه به کوئ د ښځې چې کوم حق دی هغه به ورله ورکړې د ماشوم چې کوم حق دی ماشوم له به ورکړې د پلار چې کوم حق دی پلار له به ورکړې د استاد چې کوم حق دی دا رښتیا وایي دا د مساوات ښه دی که دا انصاف ښه دی. او چې ته کله دې فلسفې نه خبرې نو بس هغه ته به بیا څه شي جواب ورکړې او بیا خاموش به مولوي صاحبانو.
نو دوی چې کوم اعتراض کوي د هغې نه وروستو هغه فلسفه معلوموي شاباس. چې د دې نه وروستو کومه فلسفه ده. او دې ته بل سوال کوي، دوی به اعتراض کوي، دوی وایي څنګه چې سړي ته حق د طلاق حاصل دی چې دا ښځې له طلاق ورکولی شي، داسې ښځې له حق ولې دی حاصل؟ موږ به ورته وایو چې اول په دې خبره وکړه چې د ښځې او د سړي په منځ کې مساوات شته او که نشته. که چېرې د سړي خو ښځې له طلاق ورکولی شي، الرجال قوامون علی النساء، دا خو الله رب العزت مساوات قائل خو موږ نه یو که نه؟ تاسو د مساواتو قائل یې نو چې ته وایې چې سړی ورکولی شي ښځه به یې ورکوي، نو آیا دا څه ښه اصول دي؟ دا مساوات د ښځې او سړي منځ کې په مساوات ورپسې راوګرځه، دا مساوات خو ظلم ګرځېږي. ښځه مثلا تاسو ظلم کوئ، کور کې نشئ کېنولی، څه پې کوئ؟ مزدوري پې کوئ، کاروبار پې کوئ، دنیا پې ګټئ. دا خو د خاندان پرورش په کارو، چا خاندان پرورش کړی وي، تاسو په دنیا پسې ولګوله، ځکه خاندان نه محروم شئ. هلته څوک بچي نه راوړي، بچي پالل ګران دي، هلته مشکل دی، ورته وخت ورسره نه لري، پیسې ورته نه لري مولوي صاحبانو. ځکه د کور چې 100 کرا ده، 100 روپۍ یورو کرا ده، 50 به سړی پیدا کوي، 50 به ښځه، ولو چې هر څه کوي پارټنرشپ سره ژوند تېرېږي. موږ خو ګټو ټول عمر راوړو، د ښځو له ورکو او د هغې څه دي، هغوی نیم دا ګټ، نیم یې خاوند ګټي او نیم یې ښځه ګټي، نیم یې سړی ګټي او نیم یې ښځې ګټي مولوي صاحبانو. نو موږ وایو مولوي صاحبانو، موږ به وایو د ښځې او د سړي په منځ کې د مساواتو دا اصول د کوم ځای نه تاسو وایو چې د ښځې او سړي په منځ کې د مساواتو اصول دا د کوم ځای نه تاسو راغستي دي چې د ښځې او سړي په هر شي کې د مساوات وي؟ آیا دا څه ښه اصول دي چې د ښځې او سړي منځ سره ښځې او سړي سره مساوات وکړی شي، هغوی سره به هغه معامله کېږي کوم چې د هغوی د ذهني جسماني اندازې سره صحیح وي. د ښځې جسم په نسبت د سړي نه کمزورې دی. اوس که د مساواتو خبره شي، څنګه چې سړی مزدوري کوي ښځه به همداسې مزدوري کوي. اسلام د دنیا د کار نظام چې د مشقت والا دی، دا یې د سړو په ذمه اچولی دی چې جسم یې مضبوط دی، او ښځې ته یې اسانه ذمهواري ورکړې ده چې هغه د کور نظام دی. بعضې وخت کې مساوات ظلم ګرځېږي. مولوي صاحب ته وایي چې ښځه دې طلاق ورکړي، ته به ورته مساوات صحیح نه دي، ځکه موږ ښځه له حق نه ورکوو چې څه وکړي، سړي له طلاق ورکړي. پوه شو مولوي صاحبانو؟ مساوات په ښځه او سړي کې نشته دی، دا نوٹ کړئ، دا هغه خبره ده. مولوي صاحبانو اتم اصل د جزوي خبرو په ځای به ورسره په کلیاتو بحث کوئ چې دا راشي په امام بخاري رحمت الله علیه اعتراضات وکړي، یا راشي ستا د فقه په عبارتونو، ته به ورته راځه په اصولو بحث کوو. مولوي صاحبانو پوه شو؟ جزیاتو ته به نه راځئ، عبارت مخکې شاباس. د جزوي خبرو په ځای ورسره په لږ سبق کلیاتو پاتې دی، بحث. شاباس، لږ سبق پاتې دی، ځان ټینګ کړئ. د رد الحاد اصل اهم دی چې په جزوي مولوي صاحبانو د رد الالحاد دا اصل ډېر اهم دی مولوي صاحبانو، چې په جزوي خبرو کې به په کلیات ورسره بحث کوئ. نو به وایي نعوذ بالله، الله رب العزت ظالم دی چې بندگان جهنم کې غورځوي. موږ به ورته وایو نقل کفر نه باشد. موږ به وایو دا د الله، اول به موږ سره په تصور د الله خبره کوي. زمونږ په نظم باندې الله تعالی ډېر صفات دي. یو صفت د حکمت والا دی مولوي صاحبانو، یو صفت حکیم دی د حکمت والا دی. د الله تعالی یو فیصله هم د حکمت نه خالی نه ده، پته کې د الله تعالی بس حکمت وي، بل الله تعالی ظلم بچا باندې نه کوي. ته وایې دلته خو الله ته د ظلم نسبت کې، ان الله لا یظلم الناس شیئا. آیات داسې دی که نه؟ آیات څنګه دی؟ ان الله لا یظلم مثقال، یو داسې یو ان الله لا یظلم مثقال ذره، مثقال ذره نه که مثقال دی، مثقال ذره. بس یو آیات کې مثقال ذره دی، بل آیات داسې دی ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. آیات داسې دی. بل نو دا خو الله تعالی بچا که الله چېرته ظلم کولی تا به ویل، الله خو درله ویلي چې تا ته ما د ژوند مقصد بیان کړی دی، ته مې رالېږلي وهدیناه النجدین، دواړه لارې مې له ښودلې دي. بیا یې درته ویلي دي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، که کفر اختیار یې وکړه دا کې، خو بیا یې درته دا ویلي چې ولا یرضى لعباده الکفر، او ګوره زه ستا د کفر نه راضي نه یم. نو چې پلار تا ته وایي چې بچیه دا مه کوه دا مه کوه، او چې ته بل منې دي کې بیا به راشي، خو بیا به له کوتک به نیسي که نه، بیا به څوک نسبت د ظلم پلار ته کوي، هېڅکله نه کوي. پلار ورته وایي چې ما ورته ویلو چې دلته دې غلطو خلکو سره مه کښېنه، دې سره مه کښېنه، دا تا ته څه کوي؟ ایمان دې خرابوي، ستا اخلاق خرابوي. نو دغه سزا ورکول دا خو قانون هم کوي. د دنیا چې څونه قانونونه دي مجرم له سزا نه ورکوي، نو چې مجرم له د دنیا قانون سزا ورکړې ده، نو چې الله سزا ورکړم دا څنګه د ظلم نسبت الله ته کوي؟ په دې پوهېږئ که نه پوهېږئ مولوي صاحبانو؟ دغه شانته کې د نبي علیه السلام په باره کې به خبره کوي. نو موږ به ورته وایو چې راځه په تصور د رسالت به موږ سره بحث وکړو. دوی چې اعتراض وکړي د نبي علیه السلام په خبره باندې، موږ به ورته ووایو چې په تصور د رسالت باندې به بحث کوو. هغوی به قرآن د آیات په مفهوم اعتراض کوي، موږ به ورته ووایو موږ سره د دې وحي په تصور باندې، د وحي په تصور باندې بحث وکړه. د دنیا د ژوند ستا مقصد څه شی دی؟ تا ته دا مقصد چا بیان کړی؟ که دا کتاب صرف نازل شوی او نبي علیه السلام نه وی، تصور د رسالت ته مې نه وباسه. موږ ته د نبي علیه السلام ټوله ډېټه محفوظ ده، موږ ته یې ښودلې ده چې ته به وده کېږي کومه دعا به وایې، چې روټۍ خورې کومه دعا به وایې، چې ته
چې ته بیت الله ته ځې کومه دعا به وي دا هر څه موجود دي د نبی علیه السلام خو موږ ته ویل چې په شړو لارو سفر مه کوئ د نبی علیه السلام سنت مبارکه ومنئ چې موږ ژوند تېرو دنیا آخرت هم ښایسته دی یقینا درته نو چېرته تصور د رسالت ته مې نو باسه دا یو معلم نه ذات اعتراض راشي ته به ورته راځه په تصور د رسالت ما سره بحث وکړه مولوي صاحبانو مونږ به جزوي اعتراضاتو کې ځان نه راګیرو مولوي صاحب بلکې دوی سره په کلیاتو بحث کوو جزئیات نه ختم کېدو سلسله ده نو دوی سره اصولي خبره کول پکار ده مثلا د خدای جل جلاله په تصور د قیامت په تصور د انسان د ژوند تېرولو بنیادي اصول څه دي مونږ ورته ووایو چې ته د خدای جل جلاله نه منې خو د خدای جل جلاله په خبره اعتراض څه مطلب شو او ستا څه حق جوړېږي اول د خدای جل جلاله په تصور خبره وکړه چې خدای جل جلاله منې او که نه او د هغه د صفاتو سره یې منې او که نه کوم سره چې موږ منو کوم صفات چې د الله موږ منو دا منې او وایو الله منم دا صفات یې منې که نه نو چې حکیم د حکمت والا دی نو بیا د هغه یو فیصله ته یو د ظلم یو نسبت ماته ثابت کړه د ظلم یو خبره ماته ثابت کړه یا زموږ چې دا څونه اعمال دي ورته ته پر باندې بل سوال راشي دی به تا ته دا بل سوال در باندې ته وشي ته به ورته ووایې چې یاره چې دا خلک جهنم ته غورځوي د الله تعالی یو داسې موږ ته چې یو عمل ښودلی چې هغه د ظلم وي خو بیا به ته ووایې چې والله ظالم دی که چې مجرم له سزا ورکړي مولوي صاحبانو نو موږ به دوی سره وایو چې د الله تعالی د صفاتو سره ته منې او که نه منې یو اعتراض به دې هم باقي پاتې نه شي موږ ته پکار دی چې په جزوي خبرو سره ورسره مولوي صاحبانو په کلیاتو کې دوی سره بحث وکړو نهم اصل د خپل اسلام نه به شروع کوئ اول به ورته موږ نقل بیانو دله چې څنګه دې شروع کړو بیا به عقل ته ورتانګې د شریعت د اسلام نه به جوابات ورکوئ مونږ چې کوم جواب ورکوو د شریعت د اصولو نه به ورته جواب ورکوو هغوی چې د کومې فلسفې په وجه اعتراض کوي الزامن کې پیش کوئ د هغه د فلسفې نه به الزامن هغه جواب ورکوئ مولوي صاحبانو خو زموږ دلیل تفصیلي کم یو ګرځېږي عقلي استدلالات او یا نقل که نه الزام کې خو الزام باندې مسله ثابتېږي نو چې نه ثابتېږي خو به ته به هغه ته په الزام کې پیش کوئ مولوي صاحبانو د هغې د اصولو نه جواب به نه ورکوي د شریعت د اصولو نه به جواب ورکوي مثلا کفار په جهنم کې اچول همیشه دپاره ظلم دی دلته عقلي جوابات هم شته دی اسان جواب دا دی چې زموږ په نزد عقلي جوابات څه شي دي مولوي صاحبانو مولوي صاحبانو عقلي جوابات دا دي چې همیشه د عمر قید کې خلک نه دي اچولي دنیا کې جرمونه چې سخت جرم وکړي عمر قید نه همیشه ټول عمر کې نه اوسېږي پانسي نه ورکوي ورته چې پانسي دې ورکړو ختم نه کړو که نه دغه شان ته کې همیشه جهنم کې د عقلي استدلالات یو په دې باندې بیا تاسو سوچ کوئ نور هم ډېر زیات دي آسان جوابدار یې زموږ په نزد الله تعالی صفات یو صفت د حکیم حکمت والا دی الله تعالی د خاص حکمت دی خو الله تعالی په چا ظلم نه کوي مولوي صاحبانو دویم جواب دی چې دا ټول انسانان د الله تعالی مخلوقات دي او د الله بندگان دي الله زموږ مالک دی مولوي صاحبانو اوس د مالک هغه چې چا سره څه کوي تاسو خپل پیسې خرج کوئ لکه تاسو ته چا ظالم ویلي تاسو لکه خپل سیزونه موبایل ماتوي چا درته ظالم ویلي خپل څومره سیزونه د انسان خپل تصرف کې استعمالي څوک ورته ظالم نه وایي نو چې ته الله ځان ته خالق ګڼي نو چې بیا تا سره څه کوي بیا ستا خالق دی چې سره کوي د ظلم نسبت الله ته کول بیا نه دي پکار مولوي صاحبانو لسم اصل د شریعت د اصولو نه ورسره دننه بحث کوي دا عبارت مې څه پرېغوستو نو وخت ناوخته تاسو هم ستړي یاست مولوي صاحب شاباس مثال الله تعالی یو لسم اصل د شریعت په اصولو کې به دننه بحث کوي مثال الله تعالی یو دی نبی علیہ السلام اخیری نبی دی قیامت حق دی د قبر ژوند دی بعض مسایلو کې اختلاف دی په فروعي مسایلو کې که دوی یو مسله باندې اعتراض وکړي موږ به ورته وایو چې دلته بله تشریح شته که نه هغه ولې نه منې مولوي صاحبانو نو موږ به ورته وایو چې اول د اسلام اصول ومنه د الله په باره کې عقیده صحیح کړه د دې خبرو جواب به درته بیا په خپل ځای میلاو شي بیا راشه محمودي صاحب څه کښېنه انشاءالله به درله مکمل علاج وکړي نو تاسو به کوشش کوئ شاباس نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه په فروعي مسایلو کې بحث کول غواړي نو په هغې کې خو اختلاف دی نو په هغې بحث نه کېږي اصولو ته راشه کوم چې متفق علیه ایسته ده په هغې باندې اعتراض کوه دوی به اعتراض کوي چې تاسو یو بل ته غلط وایي نو تاسو په جواب ورکړئ چې زموږ په خپل میز کې په فروعي مسایلو کې اختلاف دی زموږ اصول یو دي لکه مثال الله یو دی رسول یو دی آخرت جهنم زکات حج روژه نکاح څومره د اسلام اصول دي چې موږ ټول پرې متفق وو البته د الفاظو په تعبیر کې اختلاف لرو او دا ساعت خبره نه ده او زموږ د الله او د رسول سره مینه دا ځکه هر یو کوشش کوي چې زه د الفاظو صحیح مطلب بیان کوم صاحبانو دا لس اصول موږ ذکر کړی دي سبا به موږ دا وایو د ملحدینو سره د بحث کولو اهداف کوم یو دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین